دا غي نه بس زما هسبند ولاړ دی چې هغه ما سپورټ کوي او هغه وایي چې مطلب کاف لیگ چې دی هغه داسې پارټي ده چې کم سے کم دې باندې هېڅ قسم له کرپشن نه دی راغلی که پی ټي آی ده که نور لیگ دي د مختلف څونه پارټیانې دي نو تاسو ته د هغې رزلټ آلریډي پته ده چې کرنل ریاض صاحب ناهید خټک صاحب او زما د مختلفو علاقو نه راغلو خویندو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده نن د پاکستان مسلم لیگ کنونشن دی د وومن وینګ او وومن وینګ سپیشلی د زنانو دپاره ستاسو دپاره د پاکستان مسلم لیگ یو حصه ده چې کوم ځل مونږ څومره هم د پاکستان مسلم لیگ د خیبر پښتونخوا د هرې ضلعې نه راغلي مېلمنو تاسو ټول ته هم زموږ دغه خواست دی چې تاسو راشئ او په دومره لوی تعداد کې لیډیز د راتلل د کورونو نه راوتل او په دومره داسې شارټ وخت کې دا ډېر لوی کار وشو ډېر لوی چې چا انتخاب خان چپلني دا ایفرټس وکړل نو په دې باندې چې کوم دی ورډن دویم چې کوم سینیئر د ورډن ویل چې کوم دی هغه باندې پوزیشن دی. نن پاکستان کې خبرې کېږي د سیاست څه شی دی؟ سیاست خدمت دی او خدمت هغه دی چې چا ته پر درشله باندې د کور پر درشله باندې خدمت وکړي دا خدمت وایي. خدمت هغه دی چې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم یو ټایم کې په دې ټول علاقه کې خصوصا په هر کلي کې د سوي ګیس او د بجلی تنظیم کړو. نن که موږ دا وایو چې زنانه یو اهم رول دی نو پاکستان کې واحد هغه د مسلم لیگ کاف وخت و چې د زنانو لپاره ریزرو سیټونه کېښول او نن په نیشنل اسمبلي کې په صوبایي اسمبلي کې او په سینټ کې خصوصي نشستونه دي د زنانو لپاره. دا د مسلم لیگ کاف کارنامه ده ځکه چې په دې پاکستان کې نیم نه زیات تعداد د زنانو دی، نیم نه زیات تعداد ستاسو دی او تاسو چې نه نو نه څوک الیکشن ګټلی شي او نه څوک چې دی کور ګټلی شي ځکه چې تاسو خپل لارانو ته رونو ته خاوند ته چې څه وایي ستاسو په وینا هغه ووټ ورکوي 75% ستاسو په وینا ورکوي او څنګه چې ناهید بیبي ویلې چې کوم رول ستاسو دی نو کېدای شي ښار کې تاسو ته دومره اندازه نی خو په لرو ځکه چې 75% خو زموږ دیهات دي هلته زنانو کار ګران دی اوبه نشته اوبه په میلیونو په سر روړي په منګي نیولي او خپل زناور بوځي هغوی باندې خوراک کوي کور کارونه کوي نو ستاسو ټول نه زیات رول دی او که نن پېښور هم دی نو نیم نه زیات زنانو په دفترو کې په کالجونو په سکولونو هر ځای کې دي. نو زه دا وایم چې تاسو دا مه ګڼئ چې ستاسو رول نشته. نن ستاسو دا راتګ د الله بختور کړي او د مسلم لیگ دپاره د ناهید بیبي او د شیلا په دغه کې سربراهي کې موږ دا وایو چې دا پارټي مخکې لاړه شي او پارټي والا مخکې ځي چې تاسو ځان سره نور هم دوه درې زنانه یوځای کوئ ځکه چې نن پاکستان کې ګراني ده بېروزګاري ده لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب دے زه به دا خبرې په دې وکړم کہ اس وقت اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہے کہ روز کسی نہ کسی کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ لوٹ مار مچایا ہوا ہے اس کا کوئی تدارک نہیں ہے کوئی پوچھنا نہیں ہے. میں اس وقت اس صوبے کے حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور آپ ہمارے ٹیکسوں پہ تنخواہ لے رہے ہیں تو آپ اس عوام کے لیے اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن کیونکہ یہ آئینی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر کسی کو تحفظ دیا جائے ہر کسی کے جان اور مال کی تحفظ دیا جائے روزگار کا تحفظ دیا جائے. اگر حکومت اس میں ناکام ہے تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ آیا ہم نے اس وقت کیا کیا عوام کے لیے. عوام بیچارے بھوکوں مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں کوئی بجلی کا بل نہیں دے پا رہا کوئی گیس کا بل نہیں دے پا رہا باوجود اس کے کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے باوجود اس کے کہ یہاں پر گیس صرف 2 گھنٹے آتی ہے اور ہمیں پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ خواتین کو کتنی مشکل ہوتی ہے کھانا پکانے میں کیونکہ گیس ہوتی نہیں ہے کہیں پہ پریشر نہیں ہے کہیں پہ کنیکشن نہیں ہے. 2019 سے
نئے کنیکشن نئے میٹروں پہ پابندی ہے جو سراسر ظلم ہے، اور خصوصاً اس صوبے پہ جہاں پر یہ اپنے پیداوار سے 3 گنا زیادہ گیس پیدا کرتی ہے، لیکن ان کے عوام کو میٹر کی سہولت سے اور گیس کی سہولت سے محروم کیا گیا ہے۔ یہاں پر سستی بجلی بنتی ہے، یہاں پر پانی سے بجلی بنتی ہے، لیکن یہاں پر لوگوں سے 50 اور 55 روپے فی یونٹ لیا جا رہا ہے اور پھر بھی بجلی نہیں ہے۔ یہاں پر ضروریات زندگی کی اشیاء اتنی مہنگی ہو گئی ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ دال اور آٹے کی کیا قیمت ہے، روٹی کی کیا قیمت ہے۔ آج ان سب چیزوں کے باوجود آپ سب، ہم سب پاکستان کو اپنے دل و جان سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بڑے بڑے لوگ اپنے چکروں کے لیے آیا کہ ٹیکر وزیر اعظم بن کے وہ اس لیے آیا کہ وہ دورے کرے اور صرف پاکستان کے خرچے کرے، کبھی امریکہ تو کبھی ولایت تو کبھی سعودی عرب سرکاری خرچے پہ جائے۔ اگر اس کو یہی کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو سب کچھ جائے، لیکن اپنے خرچے پہ کرے، کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام بھوکوں مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہم سب، آپ سب اور خصوصاً ہمارے